نن خلق سی ادیه بتا نن خو خلق ادیه به وی نن خو خلق د سپیو خدمت کوي سپیو خدمت کوي سپیو خو لیکن ادیه به خدمت نن څوک نه دی خبر روشه د ادیه با دنه مو چې د کومه کلونی جوړ کړي دا کلونی نه دی دا بیا ادیه با سره چې کومه ډرامې شروع دي دا د ډرامو دی پر نه دی كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا عزت مندو الله رب العزت وحده لا شریک ذات تا او دی ټول دنیا خالق ملک قادر دا او الله دی ټول دنیا خالق تا پیدا کون کدا نو دی وجنا انسان منته پهلا لازمی خبره چې دو اغا توحید دا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا چې به دی الله عبادت کوي او الله سره څوک ما شریک کوي خو لیکن دویم حق دا به څوک چا دا وبالوالدین احسانا والدین الله نه بعد دویم حق چې دا د والدینو دا الله چې څنګه چې مو سره شریک نشتا د الله توحید نه بعد به فورا الله رب العزت آیتونه مې ویل دې کې د والدینو خبره کوي چې به والدین دوسره ښه معامله ښه سلوک کوا او قرآن یې چې خاص ذکر وکړل چې اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما چې کدا والدینو کې یو یا دواړه دا بوډتوب عمر ته ورسی به د سره شوشتا خبره کوا شوشتا معامله کوا حسن سلوک کوا دوی خبرې کړي دوی فلا تقل لهما اف دایته اوف ما کوا هما کا اوف مطلب دا نه چې پخلی اوف ما کوا اوف مطلب دا چې داسې حرکت او داسې الفاظ یا داسې عادت ما کوا چې والدینو ته ایذا پوراسي تکلیف پوراسي دا ټول شیونه اوف کرسي ولا تنهرهما او د دو خبره ما کټ کوا ډان ډپټ بالکل دایته ما کوا دا بوډتوب خبره ځکه کړي چې کله چې ادیه با قوت کی وی ځواني کی وی بدا د بچی محتاج نه وی بدا نه بچی نه ډریږي نه دا د بچی قوت نه ډریږي نه دا د بچی د طاقت نه ډریږي نو دی وجنا بوډتوب خبره وکړه چې کله دا بوډتوب ته د والدین ورسی چونکه به چې عمر ډیر شي به د خلینه کله کله داسې خبرې وځي داسې الفاظ بو وځي چې هغه مقابل برداشت نه وي خو لیکن ته بیا څه کوي هغه به برداشت کوي ویلې چې بوډتوب دا او بیا بوډتوب خبره ځکه وکړله چې به دغه بوډتوب کې به دې طاقت ختم شي بیا دا د بچی د جواب ورکونې نه خو لیکن په دې کې بیا فلا تقل لهما اوف دا دوړتا اوف ما کوا ولا تنهرهما او سخت خبره ما ته کوا وقل لهما قولا کریما او بلکې خبره چې کا بیا څه کوا به شوشتا خبره کوا شوشتا انداز سره والدینو سره خبره وکا عمر دی واجب غونه علی دور خبره وشي خو لیکن تبو دته شوشتا خبره کای او بل ځکه قرآن فرمایي قرآن کې ولي چې وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما چې وای کا ادیه با تو ته داسي شي چې مو سره د شرک کوونی حکم تو کی او ته د شي علم نوي فلا تطعهما بیا په دغه خبره کې د ادیه به اطاعت ما کوا خو لیکن په دنیا کې آیات کرسی بولځو کې چې دنیا کې د سره شوشتا معاملہ کوا په دنیا کې حسن سلوک شې سره کوا